टास्क کې موږ سره دلته دی ټایم ایکسپنس ټیک شو دې کې وګوره دوه شیزونه یو ټایم ټیکټ دی یو ایکسپنس ټیکټ دی اوس ټایم ټیکټ یا ایکسپنس ټیکټ نه مراد څه دی لکه یو داسې اکټیویټي چې هغه پرفارم شو خو هغه به مونږ اپلای کوو یا پیسې به ترې اخلو بعد کې ټیک شو لکه ټایم ټیکټ نه مراد څه شو لکه اوس زما انجینیر لاړو سروې یې وکړله ټیک شو نو ما انجینیر خو واستولو خو د هغې سروې چې کوم فیس جوړېږي یا پیسې جوړېږي یا څه چې جوړېږي نو ما وویل چې زه به بعد کې اخلم یا کله چې انوایس لګم بیا به پیسې واخلم ټیک شو نو هغه ټایم ټیکټ کېلاوي هغه کسټمر د پاره هم کیدی شي هغه ایڈمنسټریشن د پاره هم کیدی شي صحیح شو یعنی اني پرپز د پاره کیدی شي دا غرانګي ایکسپنس ټیکټ دی یو خرچه ما وکړله ټیک شو هو اوس ما خرچه وکړله او دا به زه بعد کې امپلیمنٹ کوم یا بعد کې به اپلای کوم په کسټمر باندې یا به ایڈمنسټریټیو پرپز لپاره انیثینګ لپاره دا دواړه هغه کې استعمال ټیک شو ښه دې لپاره چې تا سره سوي ټایم ټیکټ لپاره انوینټری کې یو آیټم پکار دی کم یو ایکټیویټي آیټم دا اوس وګوره دا یو ایکټیویټي آیټم دی آیټم ټایپ بس نیسه ایکټیویټي آیټم ٹھیک شو ٹائم ٹکٹ خبر کوم لکه ایکټیویټي آیټم کې اوس ده وزټ ټو سایت دا یو څه ده ایکټیویټي پرفارم شو ٹھیک شو سرویس any kind of service any type of service تا پرفارم کړلو نو دلته وته هغه ډسکرپشن ولیکي چې یاره دا ایکټیویټي ده اوس پر ایکټیویټي یا پر آر چارجز سدي خبره پوه شئ دا د وزټ چارجز هم کیدی شي آورلی هم کیدی شي استافه صحیح شو دلته باغه چارجز ولیکي स्टॉकिंग यूनिट मेजर नो दा यो एक्टिविटी अमाउंट दे 2000 या दा यो घंटे अमाउंट दे 2000 सब हिसाब सारा ठीक शो बाकी यूपीसी यूनिवर्सल प्राइस कोड आइटम टाइप नो दल तवर तदिकले शे चे दा सदे यो एक्टिविटी दा सही शो दा करेंगे लोकेशन नो दे खो इस लोकेशन निष्ठा भवन मंगल ता डिस्क्रिप्शन की डिफाइन को और दा एक्टिविटी वजमुंग से इनकम बवी नो दे सरा तबदलता सेल्स हार्डवेयर या यो बल अकाउंट आइटम टाइप द अकाउंट टाइप बसी इनकम बवी डिस्क्रिप्शन बेल वर का कतवे चे एज ए होल बस टोल सेल सप्लाईज की द अकाउंट की न टोल बा हमारा अकाउंट ता बसी नो दलता बागा अकाउंट लिंक के ठीक जो न दा एक्टिविटी आइटम मा जोड़ कळलो दा बमास जोड़े चिदा जोड़े ना नो अल्तबा सकीगी अल्तबा ट्रांजैक्शन त नशि कवले वले چې دا غیر ریکوایرمنٹ ده एक्टिविटी आइटम صحیح شو اوس وګوره زه یو एक्टिविटी ریکارډ کوم एक्टिविटी چې ریکارډ کوم لکه اوس زما یو کس یا زما امپلای ستا په بیهاف باندې एक्टिविटी پرفارم کولای شي او وینډر هم پرفارم کولای شي ٹھیک شو نو موږ به एग्जांपल کې و وینډر نشو ولې چې موږ خو په لال امپلای نه دي کړی څنګه چې موږ سره هغه بیلیبل ټایم کاست کې کوئی بک کې به چې موږ کوله صحیح شو نو هغه دواړه کسان کولی شي ټایم ټیکټ ته راغلو نو اوس ګوره دلته موږ سره دوه ټایم یو د ډیلی او یو د ویکلی ته دا एक्टिविटी ډیلی ریکارډول غواړې یا ویکلی ریکارډول غواړې ټیک شو فار ایگزامپل زه اول به ډیلی اوس ګوره دا एक्टिविटी چا پرفارم وینډر یا امپلای نو امپلای کا زه سلیکټ کوم نو ما سره کرنټلی په امپلای سنټر کې نشته امپلای ٹھیک شو نو دې لپاره به موږ एग्जांपल په سوالو وینډر دواړه یو کار کول دي پوه شئ نو دلته وګوره لکه اوس زما وینډر دی نیاز ٹھیک شو اوس نیاز وکړل نو دلته باغه एक्टिविटी آیټم په سلیکټ کې لکه اوس نیاز وکړل نیاز زما په بیهاف باندې زما کسٹمر ته لاړو او سایت یې وزټ کړو کم کسٹمر د پاره وزټ وکړلو جمال اینڈ سنس د پاره وزټ وکړلو ٹھیک شو اوس ګوره دلته موږ سره ټایم دی چې څومره ټایم هغه سپینډ کړلو مینوال ټایم انټری دا او یو سٹارټ ډیوریشن دی ټیک شو ډیوریشن نه مراد لکه اوس جمال هو تو لاړو جمال سایت ته هغه سنم دی کسٹمر نیاز لاړو وینډر لاړو نو تا دا بٹن والا او دا دی مینیمایز کړل
پوه شوې نو چې هغه تر څو واپس دی راغلی ته به سټاپ کېنه نو دا به ګړی ورپسې روان پوه شوې خو دا ډېر ګران خبره ده وجه څه ده چې اوس به مونږ څنګه ریکارډینګ کوو پوه شوې بجلي پکې لاړه نو دا خو به ټول هر څه هغه شي نو په پیپر باندې یا رجسټر باندې ټایم ان ټایم آوټ به هغې لیکلي که نه مونږ به مینولي انټر کوو لکه هغه 12 بجې وتی و ټیک شو او بیا واپس راغو دا 12 PM به کوو ولې چې شپې 12 بجې خو نشي تللی که نه سایټ ته او غرمې PM 100 بجې 2 بجې راغو نو هغې ټوټل ټایم څومره سپینډ کړو 2 hours اوس ګوره بلینګ ریټ څه دی 2000 بلیبل دی دا څنګه چلو شو دا PM او AM مسله دا به 11 زه 3 به ٹھیک شو څنګه اوس صحیح شو او کنه غرمې 12 نه مخکې خو یې نه کنه هغه چې زمونږ هغه شو ښه 3 घंटे دې تیرې کې یعنی 11 بجې دفتر نه ووتو لاړو سایټ وزټ کړو 2 بجې واپس راغو نو کسٹمر پسې به څومره پیسې چارج کېږي د 3 घंटो نو دلته ګوره یونټ ډیوریشن څه شو 3 hours نو ټوټل د هغې پسې څومره چارج به راځي 6000 اوس آیا دا بلیبل دی پیسې به ترې اخلو نان بلیبل دی نو چارج دی یا هولډ دی هولډ مطلب بعد کې به اپلای کوو نو موږ به دا راولو څه بلیبل ٹھیک شو یو منټ دا وګورم دا شو ٹھیک شو بلیبل به راولو دلته څه ډسکرپشن لیکو لکه اوس زمونږ ډسکرپشن شو وزټ ټو د چا سایډو جمال سایډ ٹھیک شو دینا بس برای شو دا بس سیو ٹھیک شو نو دا زمونږ څه ریکارډ شو یو اکټیویټي ریکارډ شو لا تر اوسه اپلای نه ده خبره پوه شوې دغه رنګې مونږه اکټیویټي ویکلی ریکارډولی شو اوس ګوره دا یو اکټیویټي ریکارډ شو که نه کسټمر نمبر 2 دپاره څه وشو 3 hours کار وشو اوس که ته وې چې همدغه وینډر دلته एक्टिविटी परफॉर्म करे दा ठीक शो कस्टमर द पारा ठीक शो नू दलता वगोरा कस्टमर द पारम कवले शे जॉब द पारम कवले शे एडमिनिस्ट्रेटिव द पारम कवले शे सही शो कस्टमर द पारा और कस्टमर नंबर सोकते 3 एक्टिविटी रेट जमुंगा सदे 2000 हाँ मंडे पोरस 2 घंटे विजिट शवे दे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे او 2 घंटे نو ټوټل څومره کار وشو 15 घंटे په خبره پوه شئ نو دلته ته پوره د ویک حساب لیکلی شي اوس دا ویک شیټ د چا دی دا د نیاز بیگ اینڈ سنس دی په خبره پوه شئ دا د هغې اکټیویټي شیټ دی خو دا 15 घंटे بچا نه اخلو کسٹمر نمبر 3 نه او دا 3 घंटे بچا نه اخلو کسٹمر نمبر 2 نه نو دا بوت لکه تاسو انټریانه کولای شي که یو انټری وی ډیلی ریکارډینګ وی نو التم کولای شي ویکلی وی نو دلتم کولای شي نو دا به موږ سیف ٹھیک شو سیف شړو نو کلوز به کو ٹھیک شو اوس ګورا مونږ کا بزنس سټیټس وګورو نو دلته د کسٹمر نمبر 2 او کسٹمر نمبر 3 س افیکٹ را نه هو ګوره ریفریش مې کړو او س افیکټ ولې چې لا خو دا بل تللی نه دی که نه نو بیا به مونږ دا بل استو نو چې بل استو نو مونږ به چېرته راشو انوایس ته چې مونږ any kind of bill چې کسټمر ته استو نو هغه انوایس کټ کېږي صحیح شو اوس کسټمر اول کم یو کسټمر نمبر 2 و ٹھیک شو جمال اینڈ سنز و اوس دلته خو د دې څه آیټم هم موږ نه خرڅولی موږ به پیسې اپلای کوو نو دلته وګورئ موږ سره یو بټن جوړ دی اپلای ټیکټ آر ایکسپنس نو موږ به راشو اپلای ټیکټ آر ایکسپنس ته ٹھیک شو نو دلته موږ سره وګوره ټایم ټیکټ شته که نه ٹھیک شو 100 घंटे 3 hours बिलिंग रेट 100 2 او
او ټوټل اماونټ څومره 6000 دا به سلیکټ کې یوز به کو کنه اوس او دلته نه به سوکو اوکې نو دا به اتوماتیکلی دلته راشي راغلو دلته به انوایس نمبر ورکو 2234 او سیو به کو already exists that number دلته چې دا سیف شو کلوز کا دلته دا اوس ریفریش کنه ګوره جمال اینڈ سنس یو بل بل لاړ اوس چونکې هغې باندې ټیکس هم اپلای شوی دی ټیک شو هلته موږ دا ایگزامپټ نو کړی دلته نه کته وی چې یاره دې باندې خو بیخي ټیکس نشته ټیک شو نو هلته نه ته هغه کولی شي دا څه دا ډیلیټ کا نو دې باندې به ټیکس نه راځي ټیک شو که ټیکس امپلیمنټ کې نو هلته نه بیا ټیکس کوډ سلیکټ کا نو هغه ټیکس اماونټ به هم ورسره ایډ کېږي دا اوس وګورئ 6000 ٹھیک شو دغه رنګې هغه ویکلی چې ما کم کړي هغه کم کسټمر او کسټمر نمبر 3 ٹھیک شو نو اوس ګوره اپلای ټیکټ ایکسپنس ته راشه نو د دې به د ویکلی حساب به انټر ګوره د یو کسټمر بل کسټمر سره حساب هم نه میکس کوي په خبره پوه شوې نو دلته دا وګورئ موږ سره د دې اول ورځ باندې 100 घंटे کار شوی 4 2 घंटे या 2 घंटे या 2 घंटे نو چې څومره بیلز استه ټول استه نو ټول سلیکټ کا ٹھیک شو ټوټل اس د دیو 15 ٹھیک شو دا وګوره ټوټل 30000 روپے د دې بل جوړ شو نو هغه ټول اکټیویټیز راغلل دلته ډسکرپشن کې مرته کسلی کې لیکل شي اوس د دې صرف ټیکس څومره جوړیږي 6000 نو دا ټیکس به کټ کو صحیح شو پرنٹ بگو ورواستو हाँ इनवॉइस नंबर में ना और करें लगता है तो कम ही हो 30,000 टॉप वाले ठीक शो चिदा से सगलती उशी न दा लिस्ट न दे दा हर यो आगे फॉर्म सर दा लिस्ट सदा पारा चिता सुमर ट्रांजैक्शन करी दा आगे लिस्टिंग की बाकायदा न तो एनी टाइम एडिट वगैरह चेंजेस वगैरह कवाले शई सही शो राशो रिफ्रेश का पूरा दा लिस्ट क्लोज का रिफ्रेश का नो कस्टमर नंबर 3 बनता था स्टेटस के बाद सही शो हाँ नेक्स्ट पे हम सर राजी दलता एक्सपेंस टिकट ठीक शो एक्सपेंस टिकट से शेदे लका यो एक्सपेंस शो चार्ज आइटम आगे तमंगा वो ठीक शो नो दे दा पारा ची मस्ता सरा इन्वेंट्री की सुवी चार्ज आइटम या गता दलता नम जोड़ो ले शे दलता न गोरा न्यू शता का न्यू वेगे नो दलता न बरावाले सा चार्ज आइटम पर क्लिक के ठीक शो उसमें सर चार्ज आइटम दे वाले दा चार्ज आइटम शो सही दा उस चार्ज आइटम से दे नमुंबा अगर को सशिस चार्ज को मशीनरी चार्जेस ठीक शो मुंग ने मशीनरी ओढ़े वार किस्म मशीनरी चाहिए वो शो लगा उस संगा ची कंस्ट्रक्शन कंपनियां वाले सरा दा क्रेन्स भी दा बुलडोजरी भी डोर ची दुना भी नागा खो हर कंपनी होने शी अगस्ते ना परेंट पाने और कई या उस ताज साइड बांधे से कार कोम लगे हम नो खपल इक्विपमेंट में रोड़े होता सर में खबर करेगा ची ददी बतमा त पैसे राके ठीक शो दौरज हिसाब बांधे द घंटे हिसाब बांधे या द कार पर हिसाब बांधे नो आगा ठीक शो उस गोरा ददी चार्जेस दी 1500 रुपए पर आवर पर एक्टिविटी आर सक यूनिट मेजर का वाले शे पोछवे न दादा यो एक्टिविटी आ सही दा उस दाबा जमुंग सी नो मागा अकाउंट सेपरेट अकाउंट हम लिंक वाले छे तो वाले छे रमाता लेजर के सेपरेट रिपोर्ट राशि न तो वर्ता सेपरेट हम वर्ता लिखले छे सेव का न दा यो चार्ज आइटम मुंगा जोड़ रो उस गोरा
دلته جمال ټیک شو په کم تاریخ باندې نن تاریخ باندې سو کړل چارج آیټم هغه مشینری چارجز یا انیثینګ کسٹمر چا د پاره دلته نو یو کسٹمر سلیکټ کو کسٹمر نمبر 4 ٹھیک شو ټیکټ ډسکرپشن نو دا مونږ سره سو مشینری چارجز دا بک کیپینګ هم چارج آیټم کې راتلی شي پوه شو لکه زما اکاؤنټنټ لاړو هغه ته پورا اکاؤنټ حساب کتاب یې سیټ کړو بک کیپینګ هم سره چارج آیټم پوه شو ناغه اینی ټایپ کې دی شي انټرنل میمو باندې سلی کې کسمبلی کې کسنلی کې ستا خوخه اوس دا د څومره اکټیویټیز چارج آیټم دی نو دلته هغه نمبر اف کوانټیټي به ولیکې لکه پر وزټ دی نو 100 وزټ شوي دي 500 وزټ شوي دي نو 1500 په حساب باندې 7500 د دې سری هغه دي نو باقاعده دا بیلیبل دی که نن بیلیبل دی ټیک شو بیلیبل به راولو سیو به کو نو دا زمونږ یو څه وشو ایکسپنس ټیکټ ریکارډ شو لکه ایکسپنس وشو د هغې یو ټیکټ ریکارډ شو اوس چې زه کله انوایس استومه نو چې مونږ کله دلته نه انوایس کټ کوو کسټمر ته نو مونږ به دا کسټمر نمبر 4 و که نه ندیم صحیح شو نو دلته به مونږ بیا چېرته لاړ شو اپلای ټیکټ ایکسپنس ټیکټ ایکسپنس باندې به کلیک کوو نو دلته وګوره ایکسپنس ټیکټ دی اوس دې کې ګوره کوانټیټي څومره دی 5 اکټیویټیز شوي دي 1500 7500 دا به یوز کو او اوکے به کو نو دلته به راشي اوس سیل ټیکس دې باندې به چارج کیږي ډیفینیټلی مونږ به چارج کوو ټیک شو او د دې راوړلو باندې خرچه زموږ شوې ده 2000 روپے پوه شوې په شازور کې یو پیره روړی 1000 روپے واغستې بیا واپس وړی 1000 روپے واغستې نو هغه هم ته دلته ورته ایډ کولی شي انوایس نمبر دلته ولیکه ٹھیک شو او دا انوایس پرنٹ کا یا ایمیل کا او ورته واستوه نو دلته اوس وګوره مونږ سره کسٹمر ندیم اینڈ سنز هم راغو 11075 روپے د هغې خرچه راغله صحیح شو نو دا مونږ سره سو ټایم ټیکټ او ایکسپنس ټیکټ دلته نه مونږ کوو ها یو بل به مونږ دا انوینټري ایډجسټمنټ آسان دی صحیح شو انوینټري ایډجسټمنټ څنګه چې مونږ کویک بک کې زده کړو چې کوانټیټي any changes راشي ورک شي یا بونس یا ایډیشنل هر څه چې any type of adjustment plus minus پکې کولی شي صحیح شو اوس ګوره ما سره آیټم دی آیټم ما سره دی سی پی یو صحیح شو نو اوس سی پی یو ګوره تا ته کوانټیټي یونټ کاسټ ښایي او دلته وګوره کوانټیټي آن هینډ دا دی 111 کوانټیټي آن هینډ زما فرسٹ ایڈجسٹمنٹ دی ٹھیک شو او ډیټ نن څه دی जनवरी कम ठीक शो नन डेट से 16 सही शो हाँ उस दा से जॉब द पारा ना दा से शे दे मानन चूश मारल नो दा सही हिसाब शो का डेट प्रॉब्लम हो नन डेट और को क्वांटिटी ऑन हैंड दुम रहे kana जायो कंपनी बतास लगा कम आगा बैकअप बरोड़ी दे के बर स्टोर हाल तो 16 पूरे होगा ना दिसंबर पूरे नो दिसंबर पूरे ताते क्वांटिटी ऑन हैंड कर नो 16 से शो हाँ ओसो शु मान नो शुमारल नो सु मासो कतल 15 दाने पके कम थी देख बा कम या ज्यादा क्वांटिटी वाली थी कोई बुक के मुंगा रिमेनिंग क्वांटिटी वाली कल प्लस माइनस बागे खपला कवल पोछवे नो चिदे के कमे -5 ज्यादा +5 पोछवे नगोरा मा सर रिमेनिंग क्वांटिटी बस उम्र पाती शी 206 ओस दलता दासु शु लास शो ठीक शो या लास बाय था एनी रीजन बदल तौली के और सेव बाय के नदल तो सु गोरा आइटम नंबर 1 क्वांटिटी का ऑन हैंड उम्र दे 206 ठीक शो ओसु गोरे ददे डिफरेंट रिपोर्ट्स समदल तबया मुंग सर क्वांटिटी द इन्वेंटरी रिपोर्ट्स दी एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स हम आगे तंट्रीम दाख पला कई तो गोरा इन्वेंटरी एडजस्टमेंट जर्नल
ٹھیک شو یو منٹ دی کې دا ډیټ پرابلم دی دا دسمبر پورې څنګه دی یو منٹ آپشن چیک کما بهرحال دې ته به یو بل کمپني جوړول غواړي وجه دا ده چې دی کې جوړ دی دلته به تا ته شو کوي ګوره سی پی یو یونټ سولډ څومره شوي دي دومره کاسټ یې څومره دا دې کې یو اکټیویټي دی صبر وکړه هغې کې هم شو کوي یو قسم رپورټ نه دی دې کې وګوره یونټ اکټیویټي دې کې اوس دلته وګوره سی پی یو ایڈجسټمنټ هغه پاست فیوچر ډیټ کې اخلي ځکه دلته نه شو کوي صحیح شو نو د هغې به یو بیک اپ سبا جوړ کړي روبړی چې زه به دلته ریسټور کړم صحیح شو ولې چې د دې د ډیټس پرابلم راغلی دی معنا سٹارټ کې ډیټ غلط شوی و صحیح شو بهرحال دلته ریپورټ کې ښیي تا ته کرنٹ هغه به هم ښیي ټیک شو کوانټټي به هم ښیي دلته دا ایڈجسټمنټ ریپورټ خو وګورئ که نه دلته تا ته باقاعده انټري پاس کوي چې دومره کوانټټي پلس شو ماینس شو یا ډیبټ کریډټ شو په خبره پوه شوې باقاعده تا ته ریپورټ شو کوي صحیح ده دلته زه یو انټري به بله وکړم دا ایڈجسټمنټ دا آیټم نمبر څه شو ماوس اینډ کیبورډ شو ټیک شو دویمه انټري ده او ما ته 15 ماوس کیبورډ نه دي بونس میلاو شو ٹھیک شو اوس ګوره دلته دسمبر فرست دی نه پلس ته ضرورت نشته دسمبر فرست دی ٹھیک شو ما هم د دې ډیټ کې هغه وکړلو اوس دلته راشئ انوینټري ایڈجسټمنټ جرنل ګوره ولې چې د دې پیچ ټری ډیټ دسمبر 1 2008 دی نو ما خو انټري جنوري 16 2009 کې وکړو خو ډیټ پیچ ټری په حساب باندې خو نه راغلی که نه نو هغه ځکه نه شو کولو په خبره پوه شوې 31 پورې دی که نه نو اوس ګوره دلته څه وشو 5 کوانټټي ډیبټ مطلب څه دی انکریز شو ډیبټ کې هغې څه ډیبټ کړی دی د هغې کاسټ ټیک شو او کریډټ یې څه کړی لکه دا کاسټ زما څه دی فایده ده که نه بونس زما څه دی انکم دی خبره پوه شوې نو دا باقاعده تا ته دلته ریپورټس شو کوي ښه دغه رنګې اوس دلته موږ سره اکټیویټي دی نو دلته ګوره اکټیویټي کې 5 څه دي ایډجسټ شوي دي که نه ماینس 5 ځکه نه ښیي چې هغه 16 فیوچر ډیټ کې ما انټري کړی خبره پوه شوې چې هغه کرنټ ډیټ وي لکه یو خیال به ساتئ چې ستا کله کمپني جوړی کمپني ډیټ او ستا د دې کمپیوټر ډیټ دا چې سیم وي او کرنټ وي په خبره پوه شوې ګینې همدغه پرابلم به وي ولې چې هغه ورځ مونږ فرسټ ټایم چې کمپني دا جوړوله نو زمونږ دا ډیټ شاته وه ټیک شو او نه دا ډیټ شاته وه دا خو ما بله ورځ سیټ کړله تاسو چې راته وویل چې د دې ډیټ غلط دی ټایم هم غلط و او دې کې ګوره مونږ سره چې کله مونږ دلته ډیټ راخلو نو د دې دا ورژن هم چینج کول دي ولې چې زما دا وینډوز چې دی دا ډارک ایډیشن دی دا چېرته جرمني والا وینډوز ده دا وګوره د میاشتې نومونو لینګویج هم چینج دی پوه شوې دا به زه د دې لینګویج سیټینګ وکړم خو بهرحال پوه خو شوئ که نه ډیټ به ډېر خیال ساتئ چې کله هم ټرانزیکشن کوئ پوه شوئ